بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د رشتې ژبې زده کړې قدرمنو مینوالو، نن موږ راځو هغه نومونه چې هغه د نارینه لپاره کارول کېږي، هغه نومونه چې هغه د ښځینه‌و لپاره کارول کېږي، هغه نومونه چې هغه د غیر ژیړو شیانو لپاره یا د مخنث جنسیت لپاره کارول کېږي. اون منع کېږي هغه دا پیتوخ چرګ ته وایي. اون پیتوخ هغه چرګ دی. کوریڅه چرګې ته وایي انا کوریڅه. که چیرې یو حیوان یا یو انسان ژوندی وي او نرینه جنسیت په ګوته کوي، هغه سره به اون لګوي، او که ښځینه جنسیت په ګوته کوي، هغه سره به انا لګوي. دې ته ګرامر موږ په نظر کې نه نیسو، خالي هغه طبیعي لحاظ سره موږ بیولوژیکي جنسیت په نظر کې نیسو. خو دې ترڅنګ مخکې مې ویلي چې په روسي ژبه کې دوه ډوله جنسیت دی. دغه جنسیت چې موږ ښیو په دوه طریقو سره، یو بیولوژیکي جنسیت موږ معلومو او بل چې کوم دی ګرامري دی. ګرامري ته اول راځو. موږ تاسې ویلي وو چې 33 الفبا توري دي په روسي ژبه کې، چې په دا کې 21 کنسوننټ دي او 10 دانې چې کوم دي دا واویل دي، او دوه چې کوم دي یو خاص سپیشل ساین دي. موږ راځو کنسوننټ. که چیرې یو نوم په کنسوننټ پای ته رسېدلی و، لکه ان، دا سګلاس نه یې ځو کې دي کنسوننټ و، لکه ام، لکه کا، لکه دی، نو دغه سره به همیشه اون لګوي. اون ایوان، هغه ایوان دی. ایوان خو که په کنسوننټ نه وي هم ختم موږ ته پته لګېږي چې دغه نرینه نوم دی. اون دوم، هغه کور دی. اون دوم، هغه کور دی. تاسو سره به سوال پیدا شي چې استاد دغه دوم خو کور دی، دغه خو بیا څنګه نرینه شو؟ پښتو ته راځو. پښتو کې موږ وایو چې دا زما غوږ دی، دا زما پوزه ده. که چیرې دی ټکی راغی په پښتو کې، نو دا په دا معنا چې هغه غوږ چې کوم دی دا مذکر جنسیت دی، او که پوزه ده که دا راغی دا مؤنث جنسیت په ګوته کوي. لکه موږ وایو چې دا میز دی، میز دلته مذکر جنسیت ښیي، او دا چوکي ده، چې کله دا راغله نو چوکي ده دا مؤنث جنسیت ښیي. هو د پښتو ګرامر په رقم په روسي ژبه کې هم دوه رقم جنسیت په دوه طریقو ښودل کېږي. یو هغه بیولوژیکي جنسیت دی چې هغه ته خو هېڅ د ګرامر ضرورت نه دی، موږ ته پته لګېږي چې هغه هلک دی او هغه نجلۍ ده. دلته راځو، همدې ته په کتو دا کور دی، دا پارک دی. زاوود په خپله چې کوم دي دوی معنی کې زاوود هم وښو ته وایي او هم فابریکه یا کارخانې ته وایي. چې په کنسوننټ باندې پای ته رسېدلی وي دا به اون وي. اون ایوان، هغه ایوان دی. اون دوم، هغه کور دی. اون پارک، هغه پارک دی. موږ ګوره دلته دغه کنسوننټ په نظر کې نیسو. پښتو ګرامر ځان ته دی. اون زاوود، اخري کې دی دی په تی به وایي. هغه کارخونه یا فابریکه یا کمپنی ده. موږ راځو دلته پاپا. دا خو دا اخو واویل دی، په کنسوننټ نه دی ختم، نو څنګه په پوه شو چې دا هغه دی څه نومېږي، دا هم نرینه جنسیت دی. موږ ویلي چې جنسیت په دوه ډوله دی. یو ډول هغه بیولوژیکي دی. بیولوژیکي جنسیت که په واویل ختم وي که په کنسوننټ ختم وي، موږ یې ګورو. اوله نه باید موږ ته پته وي. اون پاپا، هغه پلار دی. خو ښځینه جنسیت ته راځو. که چیرې یو نوم په آ ختم وي دا به ښځینه جنسیت وي. انا، آنا، دی انا ده. انا کومناته، هغه کوټه ده او کوټه ده. انا لمپا، هغه یا دا څراغ دی. انا کارته، دا نقشه ده یا کارت دی. انا ماما، دا مور ده. که چیرې په او ختم وي دا به بیا انو وي، نرینه ښځینه به نه ښیي.
انو، اکنو.